السلام علیکم. پرون د 9 مئی ملزمانو کې 25 کسانو ته مختلف سزاګانې واورولې شوې. دا ټوټل د آرمي په کسټډي کې 105 کسان دي، خو د 15 ته سزا په خاص مقصد واوروله او نورو لیله رکاو کړې ده. په مین سټریم میډیا په دې باندې خبره نشي کېدی ځکه چې هغوی باندې پابندیانې دي، بیا ول اشتهارونه بند دي یا ول پروګرام بند دي، خو سوشل میډیا باندې ته د خلکو خولې نشي بندولی. او دغه زموږ د ریاست مین مسله ده چې د تصویر دویم رخ وښیي، نو بیا د هغوی هغه بیانیه د جعلي حکومت او د ریاستي ادارو څوک نه اخلي. مسله دا ده چې خلک ډیر سیریس سوالونه په دې خبره چوتي چې د دنیا په یو آئین په یو قانون کې د سیویلین په میلیټري ټرایل نشته. دویمه خبره دا ده چې د یو میجر یا کرنل مخې ته اعترافي بیان هیڅ حیثیت په عدالت کې نشته. دې ته فیر ټرایل نه وي. تا غله د دفاع حق نه دی ورکړی، تا میډیا نه ده پرېښې، تا کراس کوېسچنینګ نه دی شوي. نو سلمان اکرم راجا په دې باندې ډېر مشهور وکیل دی، سوالونه چوت کړه. خو بل طرف ته دا سزاګانې ولا په کم جرم کې ورکړي. ځینې داسې ماشوم له سزا ورکړی شوي چې د کور کمانډر د کور نه مور پټ کړي، هغه ته قید با مشقت. د کور کمانډر د کور په دیوالې ډنډې چلو باندې ګزارونه کړي، هغه ته قید با مشقت. د کور کمانډر په کور کې فوجي وردي اچولې، هغه ته قید با مشقت. نو دا سزاګانې ډیر عجیبه دي او کم کسانو چې نااهلي کړې ده چې د کور کمانډر د کور حفاظت چا نه دی کړی، هغه آزاد ګرځي. د انټیلیجنس فیلیور چې دا دومره رش روانو کور کمانډر کور ته او هیچا اطلاع نه ده ورکړې، هغه آزاد ګرځي. آی جی پنجاب، ډي پی او، ډي اس پي، اس پي، اس ایچ او چې په دغه علاقې کې د حفاظت ذمواریانو هغوی ته هیڅ نه کوي. نو دا خلک وی چې دا دوهرا معیار دی او دا سیاسي سزاګانې دي د یو خاص جماعت دباولو دپاره. بل طرف ته که تو سوچو کې نو زمونږ ځوانان د فوج په بارډرو باندې شهادتونه ورکوي او ډیر په سخت حالات کې د امن و امان صورتحال هلته ډیر خراب دی، هغوی خپله ډیوټي کوي. نو مخکې به چې کله هلته کې فوجیان شهیدان شو یا به اف سی والا یا رینجرز والا، نو د هغوی د سرونو سره به چې کومو شرپسندو فوټبال کو، د هغوی ترجمانو احسان الله احسان او اوس بریګیډیر محمود شاه ریټایرډ په خپله اعتراف وکړو، انکشاف یې وکړو چې هغه زموږ انجنسونه تښتېدلې نه دي، هغوی زغلولې دي او اوس په ترکي کې د بچو سره د سکون ژوند تیري. نو یو طرف ته چې تش مورې چوت پټ کړی دی یا یې ډنډه په دیوال ته رابغولې، هغه له قید با مشقت. او بل طرف ته چې سرونو سره فوټبال کوي، د هغوی ترجمان دومره په اسانه د ملک نه لاړو، په ترکي کې اوس پرسکون ژوند تیري د خپلو بچو سره. کم چې د آرمي پبلیک سکول د 200 نه سیوا د شهادیانو اعتراف یې کړی او قاتلانو ترجمانو هغه دومره په سکون سره دی. دغه دوهرا معیار چې دی دغه زموږ د ریاست په پالیسیانو باندې سوالونه چوتي او خلک پریشان دي. د خدای دپاره داسې اقدامات مه کوئ. الریډي زمونږ د ریاستي ادارو او په عوام کې فاصله ډیره سیوا شوې. د دنیا د یو فوج خلاف د پروډکټ بایکاټ نشته، صرف زمونږ کیږي ځکه چې زمونږ د خپل ډیوټیانو نه سیوا نورې ذمواریانې ډېر په سر اخیستې دي او هغې زمونږ پروفیشنل صلاحیتونو کې ډېر مسلې راوستي. محمود الرحمن کمیشن کې چې کم د بنګال د ماتېدو، د بنګلادیش جوړېدو، د پاکستان په ماتېدو باندې کمیشن جوړ کړی او هغې کې د جنرال یحیی ضد او عناد او د بوټو د اقتدار هوس چې و هغې پاکستان مات کړی. نو پای کې یې لیکلي وو، یو فکره ده پکې چې حامد میره بله ورځ کوټ کړې وه او هغه وی چې کم فوج په سیاسي معاملاتو کې د خپل پروفیشنل ذمواریانو نه سیوا په نورو معاملاتو کې دلچسپي لري، د هغوی صلاحیتونو ته زنګ ولګي. د خدای دپاره موږ په یو داسې خطه کې یو چې هر وخت په خطره کې یو. خپل ذمواري د هر ادارو پیژني، حکومت د خپل حکومت کوي، ادارې د خپل ډیوټیانې کوي او عوام به په سکون شي. خو که مونږ هر څه پرېږدو او صرف دې ته مخیالي، نو دا به ډېر نقصاني.
بل یو ډیر اهم خبره پرون کور کمانډر کوټه چې دی راحت صاحب هغه سټوډنټانو ته خطاب کوي چې ما دلته وکاله تیر کړ او ما ته دا ښکاري چې دا مسله په ټوپک نه حل کیږي دا به په مذاکراتو کیږي نو چې کم درله مخالف سړي ټوپک راغستي هغه سره مذاکرات کوي او کم چې پوره من احتجاج کوي خپل حق غواړي په هغه باندې موږ ریاستي ګولې چلو او اوس د ثانیه اسلام آباد خلاف انټرنیشنل اوازونه چوتیږي چې دا یو قتل عام شوی دی نو د خپل عوام خلاف چې مونږ کله ټوپک راوالو نو دغه نقصانات ریاست ته دي نفرت چې دی هغې نه هیچا څه نه وي د هزار نه چا بازار مونتلی نه دی دا نفرت به زمونږ قوم ته زمونږ ملک ته ډېر نقصان ورسي کم چې د عوامو د ادارو په منځ کې دی خدای دپاره خپل پالیسیانې بدلې کړي خدای دپاره یو سیاسي سړي تاسو مقابله نشئ کولی او غله مو راباندې مسلط کړي دي او د هغوی په حمایت کې د هغوی حکومت بچ کولو دپاره نور د 70-80% عوامو د منډیټ توهین دا ډېر نقصان دی امید لرم چې تاسو به د دې خبرو سره اتفاق کی کوم ویډیو خوښه شوه کمنټ پیو کې لایک کې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته